أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن یقینا بار بار بیان کړي دي مونږ په تاکید سره بیان کړي دي مونږ په دې قرآن پاک کې مختلف هغه مثالونه وعدې وعیدونه لیذکروا دپاره د دې چې دوی نصیحت واخلي وما یزیدهم الا نفورا او نه زیاتوي دوی لرا الا نفورا مگر تیخت د حقنا. قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لو کان معه آلہتن کچرتوی دغی اللہ سر شریک نور خدایان کما یقولون لکسرنگ چوائی دا مشرکان اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا نو په دغه وخت کې خامخا بلټولې ودوی هغه عرش والا طرف ته سبیلا لار لرا. سبحانه پاک ته دغه الله د هر قسم شریک نا وتعالى او اوچت دے دغ اللہ عما دہا غسنا یقولونا چی دوی وائی علوان کبیرا پا اغی اوچتوالی لوی سرا. تسبح له السماوات السبع پاکی بیانوی دغی اللہ دپارا اسمانونا ووارا والارض او زمکا ومن فیهن او هاغ سوک چی دی پدے کے وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشت دے حس یوشے اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر پاکی بیانوی دا اللہ تعالی سرد حمد دا اللہ نا سرد ثنا صفت دا اللہ نا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح د هغوی باندې په پاکی بیانولو د هغوی باندې انه کان حلیما غفورا بشکا دے اللہ تعالی ډیر صبرناک بردبار غفورا او بخونکے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ او ہر کلا چت تلاوت کوي د قرآن پاک جعلنا بینک وبین الذین نو مونږ وګرځو په منستا او په منځ د هغې کسانو کې لا یؤمنون بالآخرة چې هغوی ایمان نه راوړي په آخرت باندې حجابا مستورا یو پرده پټه چې په نظر نه راځي. وجعلنا على قلوبهم أكنة او پیدا کړي دي مونږ ګرځولي دي مونږ په زړونو د دوی باندې اکنتن پردو لرا ان یفقهوه چې پوه نشي دوی په دې قرآن پاک وفي آذانهم وقرا او دې په غوږونو د دوی کې درنواله. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ او ہر کلا چی بیان کی تا رب خپل لرا یوالی در رب خپل لرا صفات در رب خپل لرا پا قرآن پاک کی وحدہو چی یک یو دے دغا ربستا وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نو واوڑی دوی پشاگانو خپلو نفورا پا اعتبار دا نفرت سرا. نحن اعلم بما يستمعون به منگتا خ علم دے بما پا هاغ نیت
پهاغ غرض یستمعون به چې دوی اوري قرآن پاک لرا به پهاغ نیت سرا اذ یستمعون الیکا کله چې دوی غوږ کیږدي تا ته و اذ هم نجوا او په هغه وخت کې چې دوی پټې پټې مشورې کوي دوی پټې سلاګانې کوي اذ یقول الظالمون نو په دغه وخت کې وایي هغه کسان چې ظلم کړي یعنی وایي ظالمان خلق ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مسحورا مگر د یو سړي چې جادو کړلی شوی دی په هغه باندې انظر کیف ضربوا لك الامثال وګورا سوچ وکا چې څرنګه بیانوي دوی لکل امثال استاد بار مثالنا فضلوا بس گمراه شوی دی دوی فلا یستطيعون سبیلا پس دوی طاقت نه لري د نیغ لارې د سمې د حق لارې د موندلو وقالوا او يلبدوي اذا كنا عظاما ورفاتا هر کلا چې شومنګ اډوکی ورفاتا او چورا چورا ریزا ریزا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا نو آیا بیا برا پاسولی کیگو پاغ پیدائش نوی سرا قلت ورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونو حجارتا او حدیدا شیطا سو گٹی یا وسپنا او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا بل یو مخلوق د هاغ مخلوقاتنا یکبرو چه هاغ دیر غٹ دے یا دیر سخت دے فی صدورکم پاک زڑون استاسو کی یعنی تاسو خم کلک هغه محسوس وي او غنای فسيقولون فزرد چوای بیا دا کافران من يعيدنا سوق برا پاسوي مونږ لرا سوق به دوباره را ژوندۍ کوي مونږ لرا قل الذي فطركم اول مره تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چه ها غزات فطورکم چه پیدا کری یی تاسو اول مرتن پا اول زل فسیوغضون الیک رؤوسهم فالزردا چه خوزوی بدوی تا تا سرو نخپل د وجد انکارنا د وجد حیرانتیا و تعجبنا ويقولون متى هو او وای بدوی چکل بویدا قلت ورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عسى ان يكون قریبا امید دے چوی بدا دیر نزدے یوم یدعوکم پہاغ ورس چراوب بلی اللہ تعالی تاسو لرا یا مانا دا ویری گئی دا حاغ ورزنا یا یاد کئی حاغ ورز لرا یدعوکم چراوب بلی اللہ تعالی تاسو لرا فتستجیبون بحمده پس تاسو بجواب ورکڑی سرد حمد دا حغنا یا بحمده مانا دا فتستجیبون بحمده پس تاسو بجواب ورکوی پا حکم دا حغا وتظنون او گمان بکوی تاسو الا بثتم الا قلیلا چه وقت ندے تیر کڑے تاسو مگر دیر لگ دنیا کی